ناصر भाई تاسو سره د ټینګ ډیر شکریہ تاسو مونږ راځي دا چې په 10 تاریخ باندې زموږ چوکي انچارج فخر علم خان ته اطلاع ملو شو چې په دغه تمباکو غټه د مقتول د پلان دا کې اډیټ پاري پرته او هسپتال ته مونږ نو ته د میډیا وایي بیان ورکړ اول د روډ ورک چې راځي د روډ پس اوته ممازه تلاش کوي چې د بیګاش په چرته کړی دا چې بچای ته ورل نو د مور دا کله چې کله وقوع شول پیار چاک شو موږ موقع ته لاړو د موقع نام شواهد راواغېستل دا نه پس دی بیا موږ معلومات وکړل داسې د دې په گاوان کې علاقه کې چیرې دا کوم مالک مړ دی عاقبه د روټین سو د څه پوزیشنو نو موږ هغه رحیم زم ناصر من تاسو ګورئ بیان خبر نیوز ګرانو کتونکو نن تاسو موږ یو داسې کیس مخې ته کوو چې هغه یو ډېر یو افسوسناک هم دی دردناک هم دی ځکه چې د پلار او د زوی رشته داسې وي چې دا خو د یو بل لپاره د ملا تیروم وي او بل دا چې د پلار هغه چت وي په دغه هغه کې چې د کیس کې پلار لګېدلی دی زوی وژلی دی په دې باره کې چې دی د ونیول شو څنګه پولیس تفتیش څنګه وکړلو ملزمان ته څنګه ورسېدو دې باره کې موږ په موضوع تاڼې ایس ایچ او صاحب سره موسی خان سره او انویسټیګیشن ایس ایچ او صاحب سره اسماعیل خان سره ناست یو دوی نه به تپوس کوو چې تاسو د تفتیش د دایره څنګه وصیې کړله او تاسو دوی ته ورسېدئ څنګه ځکه چې دا کیس چې کوم دی دا په 3 ورځو کې دوی چې دی حل کړلو السلام علیکم وعلیکم السلام ناصر भाई تاسو سره د ټینګ ډیر شکریہ تاسو مونږ راځي دا چې په 10 تاریخ باندې زموږ چوکي انچارج فخر علم خان ته اطلاع ملو شو چې په دغه تمباکو غټه د مقتول د پلان دا کې اډیټ پاري پرته او هغه چې کوم دي نامعلومه کسان چې کوم دي قتل کړی دی هغه باندې فورن سپارټ ټایم موږ سپارټ کې کوم دي نامعلومه خلاف چې کوم دي مراسله ولیکل شو دا پوسټ مارټم کاغذونه تیار شو پوسټ مارټم مراسله موږ چې کوم دي تانه تر ولې بلا انویسټیګیشن اف آی آر شو حواله شو انویسټیګیشن ته موږ له اوس بیان ورغلی او سره یقینا چې پلار اف آی آر کړی دی پلار راغلی او تاسو لا جړه فریاد به کړی وي او لکه خفګان هم ظاهر کړی وي نو تاسو ته لکه څنګه دې سیټ تاسو خیال شو چې د عمل بدوي کړی د کوم ځای کې دوی غلطي کړې دا خو چې اول چې کوم دي موږ چې کوم دي هسپتال ته موږ نو ته د میډیا وایي بیان ورکړ اول د روډ ورک چې راځي د روډ پسې اوته ممازه تلاش کوي چې د بیګاش په چرته کړی دا چې بچای ته ورل نو دې مړ دا بیان ورکړ چې راځه کسره ماته اطلاع کړ چې ستا زوی هلته مړ پروت دی دغه ځای کې بیان کې تازه ده بل هغه چې کوم دی دا بیس کې د تیرا دی اوسې کراچۍ کې هغه دوران کې دوه مخکې دی د وقوعونه راغلي دا پلانینګ وی کړو چې دی به وژنو نو دا اتفاق نشو کېدی دا راتللی دا بیس باندې موږ دا د شک په بنیاد چې کوم دی نو دا انټروګیټ کړو باید خپل جرم کنفیس کړو بل دا چې دا کوم ورور دی عاطف دا د خپل پلار د بیان تایید دی چې هغه ما په مراسله کې خپل تم اپریشن دا کړی چې هغه ما پلار چې سوی دا ټیک نو پروګرام دا کړی چې دا ما روز چې کوم دی دا نامعلومه کسان وچلی سچوسه داسې لکه یو زوی چې کوم دی هغه تل شل کاله هغه باندې خواري وشي تعلیم پې وشي منډې تړلې ووښي سختې ورسره تېرې شي او بیا خپل پلار د چا چې د زړه خوښې وي هغه دا ووژني آیا دا جایز ده؟ یاره چې مرګ خو دا موږ بار بار وایو چې مرګ د مسلې حل نه دی دلته چې زموږ مشران شته زموږ تاڼه شته زموږ تاسیس شته زموږ هسپتالونه شته زموږ عدالتونه شته دغه شي چې کوم دی دغه شي د دې نه چې مدد واخلي شي د خپل کلي د مشر نه ناظم صاحب نه کونسلر صاحب نه د خپل تاڼې د سټاف نه دین هسپتال د سټاف نه چې کوم د نشي هسپتالونه دي کوم چې علاجونه کیږي پکې دغه نه مدد واخلي شي نو ان شاء الله تعالی چې مشي نوبت په مرګ طرف ته لاړ نشي او مرګ چې کوم دی نو چې دا خشي نه دی مرګ د یو مسلمان مرګ د ټول انسانیت قتل نو چې شي هغه په خپل قربان مستمانو او چې څه شي ویلي خنه دي شي بچ شي موسی خان لکه خپل زوی وجلو او دې حتی اگر رسیدل چې هغه د کنټرول نه بار کېدل او دغه جرمونه سیوا کېدل آیا دا د پلار په تربیت کې مسله وه چې کوم ځای کې داسې دغه وه چې د زوی دې حد ته ورسېږي چې د هغه مرګ ضروري شو یا د مرګ او یاره چې داسې ده چې کوم زوی د کور نه یو شپه بار وکړو پلار ته تپوس ونه کړي چې تاسو په چېرته هغه غلط طرف ته مایله کېږي یو زوی ځي او هغه چې کوم دی نو هغه غلطو محفلو کې ناسته کوي یا هغه هسې بېرته د کوره باري ځکه نن سبا چې هر سهولیات سولر شته هر څه شته نېټ په هر ځای کې کار کوي
نو دا چې کوم دی د کوره باري او د تپوس نه نو زه به خامخا غلط سیټ ته ځي نو دا تربیت کې راځي چې د خپل زوی تپوس کول دا په تربیت کې راځي دا ته موږ تربیت کمی وایو چې دا په تربیت کې کمی دي لکه زموږ ډېر ښایسته دین د اسلام او په دې کې هم چې دی د یو انسانیت لکه د مسلمان نه د انسانیت قتل چې دا جایز نه دی الله مو چې یو انسان قتل کړو هغه ټول انسانیت قتل کو لکه آیا دا معاشره کې چې سره روان دي لکه دا زموږ د دین نه لرې کېدو نو وجه نه ده چې موږ د دین نه لرې او خپلو بچو باندې چیکن بیلنس نه ساتو بالکل چې دا همدغسې دی په خپل بچو په خپل کم سے کم چې انسان د خپل د دین د تعلیماتو نه خبر هغه کم سے کم کله به هغه غلط کارونه کوي هغه بل ته هدایت کوي هغه درگذر کوي هغه بل ته نیکه دغه کوي هدایت کوي او بدو نه باندې کوي دا زموږ د خشته دین تعلیمات دي چې په دغه ان شاء الله په دې دوه ټکو ما یو کړی شو د خطر تر بلل او بد شي نه چې کوم ځای باندې کېدل چې دا مو شو ان شاء الله تعالی زموږ په ډېرې مسلې په دغه باندې حل شي موسی خان دا راته وویل چې د پلار یې پریس کانفرنس هم کړی و چې ماته د انصاف میلو شي د ورور هم ویلو چې موږ ته د انصاف میلو شي بالکل چې دغه ورور چې کوم دی د ویلو چې زموږ ورور نامعلومو کسانو وژلي دي موږ ته د جنازې ټیم کې سکیورټي راکړی شي موږ باقاعده هغه د جنازې ټیم کې موږ سکیورټي هم ورکړی وه هغه ته موبایل جنازې ټیم کې بس هر جنازې ته زموږ د پریارټي وي چې زموږ هر جنازې او موږ ته په نوټس کې چې هغې ته موږ موبایل ورکړی شو هغه هر شی نو موږ هر جنازې ته هر دغه ته یو غونډه چې کوم دی کې هغې ته موږ خپله سکیورټي ورکوو او دوی هم موږ خپله سکیورټي ورکړې وه او د پلار دا ویلي وو چې یاره ما ته د انصاف میلو شي دا ما ته زوی نامعلومو کسانو وژلي دي د ده مور ژوندۍ ده یا نور نو خویندې شته او بالکل چې خویندې هم شته ورور هم شته او مور یې چمتې دي هغې څه وایي دې باره کې بس یاره چې یو تفتیش سټارټ دی تفتیش کې د هغوی نه به موږ خپل دغه وایو سټیټمنټس چې هغوی بیا څه ووایي هغه څه وکړو لکه ورور یې دا څه وایي چې موږ د دې جرم نه خبر وو چې پلار هم داسې کارم وچت نو ورور خو یې په دې تایید کړی دی خبره چې موږ د ما د پلار چې کوم دا کوم رپورټ کوي دا دې ټیک کوي زه دې تایید کوم هغه خپل هلته خپله ګوته لګولې ده په مراسله باندې او هغه په ریکارډ باندې شته دي موسی خان دا راته ووایي چې تاسو لکه دا معاشره ده معاشره غلط سیر ته روانه ده ټیک ټاک هم دي نور شیان هم دي تاسو د عوام ته د کتونکو ته د پلانرانو ته د وروڼو ته څه میسج ورکول غواړئ د اصلاح لپاره ګوره چې داسې کار دی چې دلته هوایي فایر یو هم یو ډېر غټ ناسور دی چې ډېر مرګونه ته ډېر ښایسته ځوانان او ماشومان ته لاړل په دې کې چې دلته فایر وشي دلته موږ یې وورو موږ چې باقاعده هغې پسې شرګه شروع کړو چې زموږ دا په دې کلي کې په څه کې شوي په یو کس باندې چې دا فایر کوم ځای شو په هغې د پولیس د 2 منټو پسې د هغې په 5 घंटे خراب شي پولیس ګرځي راګرځي اخره کې پیدا شي په دا چې ملزم هم د موقع نه وتي او پولیس په ډېر زیات ټیم ځای شي په چې دا چې منشیات دي نو یو سړی چې کوم دی لکه هر سړي ته پکار دی چې په خپل علاقه کې د هر سړي پوینټیشن وکړي پولیس ته بلکې خپل پولیس نه پځم کې لکه چې موږ انفارمیشن وکړو بیا زموږ نوم خولي کېږي نو خلک د دې د وجې چې کوم دی نو د پولیس انفارمیشن وکړي نو چې داسې سورس شته چې په هغې باندې چې کوم دی ته یو خفیه ذریعې سره ته پولیس ته یا یو افسر ته یا دغه ته اطلاع وکړي که نه نو هغه چې کوم دی نو هغه په هغې کې چې کوم دی نو پولیس په خپله کاروي وکړي هغه کاروي کې چې کوم دی نو معاشره د یو ناسور نه پاکه شي بل زموږ ډي پي او صاحب هر افسر چې کوم دی هغوی خپل نمبر شیر کړی دی چې په هغه نمبر اطلاع وشي نو هغه اطلاع موږ ته راشي بیا چې افسر نه څوک هم دا نشي ویلی چې تا ته دا اطلاع یو سړی عدالت هر یو کس کله دا تپوس نشي کولی چې تا د انفارمر څوک و تا ته اطلاع چا وکړه دا هم د معاشرې ښه خلک دي چې تا ته د یو ناسور پوینټیشن وکړي چې هغه راشي دلته دا یو بد کار روان دی د دې مخنیوي وکړي او دې نه چې کوم دی زموږ دا بچي زموږ دا وروڼه زموږ دا خویندې دا دې نه محفوظ کړي کتونکو موږ سره د انویسټیګیشن وینګ یو ډېر تکړه افسر اسماعیل صاحب دی هغه نه تپوس کوو چې کومه دا وقوع شوې وه دوی کې دوی انویسټیګیشن کړی دی تفتیش یې کړی دی ملزمان چې کوم نیول شوي د هغې نه مې هم کړی دې باره کې د دوی نه تپوس کوو چې لکه دې تفصیل لږ موږ ته ووایي السلام علیکم السلام مهرباني جی اسماعیل صاحب دا راته ووایي چې تاسو د ملزمان ونیول څنګه تاسو دغه تفتیش پوره څنګه کوو تاسو په دې شک څنګه رالو او بطور انویسټیګیشن تاسو چې کله د دوی نه معلومات وکړل نو دوی تاسو ته څه وویلې دا جرم چې کوم دی ومنلو مهرباني ورور دا پیله چې کله وقوع شوله په یار چاک شو موږ موقع ته لاړلو د موقع نه هم شواهد راواخیستل هغې نه پس بیا موږ معلومات وکړل داسې د دوی په ګاونډ کې علاقه کې چېرې دا کوم مالک مړ دی عاقبه د ده روټین څه و د ده څه پوزیشن و نو موږ د هغه معلومات حاصل کړل چې دا د به نشې کولې په کور کې بې جنګ جګړې کولې د دوی والد صاحب د دوی نه د ده نه تنګ و داسې ترور کور کې نور زنانه چې کوم وي نو هغه بیا حاجي هغې باندې موږ مخکې لاړو مزل هم وکړو نو کله موږ
موږ کرایم سین یونټ هم طلب کو او ویم راغله شواهد چې کوم هغه موږ د موقع نه راواغېستل وینه واخولو بیا موږ داسې چې سټپ بای سټپ معلومات هم کول د مړي په ورځ موږ لاړو دوی سره کېناستو په دوا کې په دویم هم لاړو بیا داسې په درېیمه باندې نو موږ اخر کې په دې نتیجه ورسېدو چېرې دا اوبه چې کومه وانه دا د دې هلک خپل پلار زاهد ګل او د دې یو اوښ و نجیب الله دا وقوع دوی کړې وه بیا چې کله موږ دوی ونیولو دا انټاروګیټ کړل او دوی خپله وقوع تسلیم کړله او بیا د هغې په نشاندهۍ باندې موږ د دې چې کوم آله قتل و پستول موږ برآمد کړو او د موقع نشاندهي هم ترې وکړه. ګرانو کتونکو تاسو د انویسټیګیشن افسر خبرې مو اورېدې تاسو د SHO صاحب خبرې مو اورېدې یقینا چې لکه جرم خو داسې دی چې د نه منلو ذهن نه مني معاشرې کې چې دی لکه اوس داسې قسمه مړي راځي روزانه خو داسې قسم لکه چې پلار زوی وژني یا زوی پلار وژني دا عجیبه غونډه کې وایي چې ذهن نه مني یو پلار نه پیدا شوی د هغه د زړه غوښې هغه بیا هغه څنګه وژني خو په دې کې چې دی مین خبره څنګه چې SHO صاحب ویلې چې تربیت ده چې تربیت داسې دی چې خپل بچي دین سره تړلي وساتئ یا چې کوم معاشره ده کوم بریانې د هغې نه لرې وساتئ د هغې چکن بیلنس ساتئ چکن بیلنس داسې دی چې د سره موبایل دی دا چېرته نه در راوړی دی یا د سره د ګرانې پیسو یو شی دی هغه د چېرته نه راوړی د سره پیسې دي جو کې دی چېرته نه راوړي دي د ده موبایل چیک کول چې په دې کې دی کوي څه د ده ملګري کتل چې دی چا سره کیني پاسي چې هغه ملګري ښه دي که خراب دي دا چکن بیلنس چې ساتي نو بیا به داسې واقعه مخې ته نه راځي چې یو پلار به زوی وژني یا به زوی پلار وژني. ډېره مننه.